بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره یو څو الفاظ به تاسو ډېر اورېدلي: سټیټس کو، سټے، انجنکشن، پرماننٹ انجنکشن، ټمپرري انجنکشن. دا کوم الفاظ دي؟ دا څه دي؟ دا ګوره عام د کس د پوهېدو لپاره موږ چې کوم لفظ یوز کوو موږ وایو سټے. سټے څه ته وایي؟ سټے چې مثال په طور په یو ځای کې کار روان دی، کنسټرکشن روان دی، یا د هغې حیثیت بدلیږي، یا پکې یو ځمکه ده په هغې کې انتقال کیږي، یا بل داسې قسمه څه تبدیلي راځي او ته دا غواړې چې یاره زه د دې خلاف ریزسټنس وکړم، یا د دې په ذریعې سره زما حق متاثره کیږي، یا د دې کار کولو نه ماته نقصان دی. مثال په طور یا په یو ځای کې آبادی کیږي، تعمیر کیږي، ته په هغې کې مالک یې او ته دا ګڼې چې د دې ځای کې دا تعمیر یا د آبادی کیږي، د دې نه ماته څه باله نقصان دی، او یا زما ځمکه دا جیداد دی، د هغې د پاسه چېرته کې وابډې والا د بجلی لین نه ولي، یا نور څه زما د اجازت نه بغیر، د قانون د اجازت ورکولو نه بغیر داسې څه کار کیږي او ته غواړې چې دا منع کړې، نو دغه منع کولو دپاره به ته عدالت ته رجوع کوې، او عدالت ته چې ته کوم درخواست ورکوې د سټیټس کو دپاره چې یا د سټې حاصلولو دپاره چې عدالت ته ماته سټې راکړي، نو د هغې نه مخکې به څه کوې؟ د هغې نه مخکې پکار دا ده چې ته د دغه خپل ځمکې یا کوم جایداد چې دی په کوم کې یا تعمیرات کیږي، یا په کوم باندې د پاسه د بجلی یا د وابډې لین نه ځي، یا نور څه انتقالات په هغې کې کیږي او د هغې نه تا ته نقصان دی، نو پکار دا ده چې ته اول د پټواري حلقه نه د هغې فرد راوالي، یا د کمپیوټر ریکارډ نه د هغې فرد راوالي، بیا د وکیل په ذریعې سره هغه ته هغه فیکټس او هغه حقایق ووایي چې تا ته څه نقصان دی، یا ستا په حق کې آیا دا مقدمه چې کومه ده دا ستا په حق کې د دې بیلنس ستا په حق کې دی، او نور چې داسې کوم ضروري فیکټس دي هغه خپل وکیل ته ووایي. ستا وکیل به تعالی دعوه ولیکي، خو دعوې سره سره به ورسره یو اپلیکیشن ورکړي د سټیټس کو دپاره، د سټې دپاره، او کورټ کې به په هغې باندې افتدا کې مختصر غونته بحث وشي او عدالت به په هغې باندې تا ته سټې جاري کړي، او دا سټې به تر هغې پورې وي تر څو پورې چې په دې باندې فاینل ارګومنټس نه دي شوي، او چې کله ارګومنټس شو او سټې تا ته ګرانټ شوه، نو دا بیا د څومره وخته پورې؟ نو دا به د 6 میاشتو پورې، یا چې عدالت د کیس تر څو ختم کړی نه دی هغې پورې به دې دوران کې په دغه ځمکه کې نه څوک خرڅ کولی شي، نه څوک انتقال کولی شي، نه څوک د دې حیثیت تبدیلولی شي، نه څوک بل څه قسمه په طریقې سره یا د بجلی د وابډې لین یا نور څه په دې باندې راوستی شي، تر څو پورې چې په دې کې عدالت دغه سټې ویکیټ کړي نه وي، ختمه کړي نه وي. نو دا د سټې حوالې سره مختصر معلوماتو، نور به هم انشاءالله تاسو سره وخت په وخت په دې حوالې سره شیر کوو. ډېره مننه، شکریه.